وختونه ساعتونه داسې دي چې په هغې کې الله رب العزت د خپلو بندګانو ټولې دعاګانې ضرور قبلوي، هیڅ کله یې نه رد کوي. مسلمانانو ورونو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیثو مبارکونه دغه وختونه معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه وختونو په باره کې فرمایي چې په دې کې د خپل رب نه دعاګانې غواړئ. په دې وختونو کې به الله رب العزت ستاسو دعاګانې هیڅ کله نه رد کوي، بلکې همیشه به انشاءالله قبلوي. ډېر خلک پوښتنه کوي چې یاره موږ دعاګانې کوو او زموږ دعاګانې نه قبلیږي. ګوره، اوس چې دا کم وختونه بیانیږي او کم وختونه زه تاسو ته په دغه ویډیو کې درښایم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی شوي وختونه، په دغه وختونو کې د دعا اهتمام کوئ. انشاءالله الله رب العزت به ستاسو دعاګانې ضرور قبلی. هغه وختونه کوم دي چې په هغې کې الله رب العزت ستاسو دعاګانې به قبلی، نو دغه ویډیو مکمل وګورئ او ډېر په غور او فکر سره وګورئ او کوشش وکئ دغه ویډیو باندې ځان پوهه کوئ او دغه وختونه وپېژنئ او د نورو مسلمانانو سره ضرور شریکه کوئ. مسلمانانو ورونو، د هغې وختونو نه اولنی وخت چې کوم دی چې الله رب العزت پکې ستاسو دعاګانې قبلی، هغه دی د اذان او د اقامت ترمنځ چې دا کم وخت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله اذان وشو، د اذان او د اقامت یعنی د جمع ترمنځ چې دا کم وخت دی، په دې کې تاسو خامخا د خپل رب نه دعاګانې غواړئ، الله رب العزت به درته قبلی. او که څومره وخت پکې وي د اقامت او د اذان ترمنځ 10 منټې 15 منټې نیمه ګنټې چې هر څومره وخت په دې کې دعاګانې غواړئ د خپل رب نه، انشاءالله الله رب العزت به قبلی. دویم هغه وخت چې الله رب العزت پکې دعا قبلی هغه دی سجده. کله چې تاسو په حالت د سجدې کې نوافل لمونځ کوئ یا همداسې یو سجده ولګوئ، الله رب العزت ته په دغه سجده کې د الله رب العزت نه دعاګانې غواړئ. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنده الله رب العزت ته د سجدې په حالت کې ډېر زیات نږدې. نو چې کله تاسو په سجده کې خپل رب ته تاسو ډېر نږدې یئ، دغه ټایم کې د خپل رب نه غواړئ څه چې غواړئ، الله رب العزت به درکوي انشاءالله. دریم هغه وخت چې دعا به کې الله رب العزت قبلی، هغه د جمعې ورځ ده. حدیث مبارک کې راځي چې د جمعې په ورځ تاسو خصوصا د عباداتو او د دعاګانو اهتمام کوئ. د جمعې په ورځ یو خاص وخت، یو خاص لمحه راځي چې په هغې کې الله رب العزت نه خپل بندگان څه وغواړي نو الله رب العزت یې ورکوي. بیا علما کرامو هغه وخت ښودلی دی چې هغه کم وخت دی، کم ساعت دی د جمعې د ورځې چې په هغې کې الله رب العزت د خپل بندگانو دعاګانې قبلی. هغه وخت علما کرامو ښودلی دی مازدیګر د لمونځ نه واخله تر نور پرېوتو پورې دغه درمیان کې چې دا کم وخت دی، دغې باره کې علما کرامو لیکلي چې هغه خاص وخت چې دعا پکې قبلیږي هغه دغه وخت دی. ورپسې څلورم نمبر هغه کوم وخت دی چې دعا پکې الله رب العزت قبلی، هغه دی کله چې دا بانګي یعنی چرګ آواز وکړي، په دغه وخت کې الله رب العزت چې دی د بنده دعاګانې قبلی. او ورپسې پنځم نمبر چې کوم دی هغه د اذان وخت دی. کله چې اذان کیږي، جماعت کې اذان شروع شو، دغه ټایم کې د الله رب العزت نه دعاګانې غواړئ، الله رب العزت به ستاسو دعاګانې قبلی. ورپسې شپږم نمبر د باران په وخت کې، کله چې باران وریږي دغه وخت کې د الله رب العزت نه دعا غواړئ، انشاءالله الله به درته قبلی. او اووم نمبر څوک چې وي د شپې ودی او एकदम د سترګې کولاو شي او راپاڅېدې، په دغه وخت کې د خپل رب نه دعاګانې غواړئ. دغه وخت کې الله رب العزت ستاسو دعاګانې قبلی. او چې څنګه راپاڅېدې، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، اللهم اغفر لي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د شپې ودی او اچانک راپاڅېد او دغه کلمات یې ویلې کوم چې ما تاسو ویلې، نو دغه ټایم کې دی چې د خپل رب نه څه غواړي الله رب العزت به ورکوي. نو مسلمانانو ورونو، که غواړئ چې ستاسو دعاګانې قبولې شي، تاسو چې د خپل رب نه څه غواړئ او الله رب العزت درته قبول کړي، ستاسو دعاګانې الله قبول کړي، ستاسو اواز الله رب العزت واوري او قبول کړي درته، نو د دغې وختونو اهتمام کوئ کوم چې ما تاسو بیان کړه. په دغې وختونو کې د خپل رب نه دعاګانې غواړئ. هر انسان، هر مسلمان محتاج دی، خامخا څه مشکل کې راګیر وي، په زړه باندې څه شرعي حاجات او څه ارمانونه، نو وختونه درته ما وښودل، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی شوي وختونه ما درته وښودل، په دغې باندې عمل کوئ او دغې وخت کې د الله رب العزت نه دعاګانې غواړئ. انشاءالله الله رب العزت به ستاسو دعاګانې قبلی، ستاسو ټول حاجات ضروريات به دا به پوره کوي انشاءالله د الله په فضل سره. امید ده انشاءالله چې ویډیو به تاسو کتلي، تاسو به پرې پوه شوي انشاءالله، او زما امید ده چې په دغې باندې به تاسو عمل هم کوئ. الله رب العزت په اول مال او بیا تاسو د عمل کولو توفیق راکړي. د ثواب په نیت دغه پیغام د نورو مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ. السلام علیکم.